अस्सलाम वालेकुम ग्रानो दोस्तानो और मोहतरमो और कतंगो ته زنن یو ډیره په ښایسته ورځ په حواله سره زه ته یو خبره کوم. دوستانو نن کومه ورځ ده؟ نن 14 جون دی. 14 جون یو د وینې ورکولو یو عالمي ورځ ده. وینه څه شته؟ وینه دپاره زه یو څه کول غواړم، زه څه ویل غواړم. وایي وینه ورکړئ ژوند وژغورئ. یعنې وینه دونه ضروري ده. که ته وینه ورکړې نو تا یو نوی ژوند پیدا کوي، تا یو نوی ژوند یو انسان ته ورکوي. اور موږ په اسلام کې نبی پاک صلی الله علیہ وسلم وایي جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی. یعنی وینه ورکول د یو انسان ژوند ته بچاو کوي. هغه ژوند چې کوم چا اکسیډنټ کړی دی، چاته وینه ضرورت ده، یا چا تلیسیمیا ده، یو کوچنی پیدا کیږي، یو څه مسله وي، د هغو دپاره چې دی د وینې ډېر سخت ضرورت وي، ډېر زیاته حاجت وي، نو د هغه دپاره چې دی ستا وینه دغه کیږي. اوس وینه ورکول موږ خلک ولې ګبراویږي؟ زموږ میندې خویندې ولې خپل بچیانو ته وایي چې وینه مه ورکوئ؟ دا آیا دشمني ده که دوستي ده؟ داسې زه ته ووایم دا چې داسې دی. تاسو چې څه ټیم وینه ورکوئ نو تاسو د خپل کوچني دپاره چې کومې فایدې دي، کوم دا ځوان کړی دی چې کوم دی د هغه دپاره فایدې دي. تر ګردو غټه فایده دا ده چې هغه د ګرده باډي یو سکرینینګ وسي، داسې سکرینینګ وسي چې د هغه چې کوم جسم دی د هغه ګرده جسم معلومات وسي چې دا جسم دا وینه د بدن څنګه دی. اور څه ټیم چې ته وینه ورکې ستا بلډ پریشر چې دی پر هغه پر نارمل حالات باندې راسي، هغه زیاتېږي نه. ستا شوګر چې کم دی، ستا چې کم نور د ژوند چې کوم عملات دي، او ستا وینه چې ده، ستا چې کوم کډنیز دي، هغه نوې وینه جوړېدل غواړي، نوې وینه جوړوي. څه ټیم ستا بدن څه ټیم په دې شي عادت سو ستا بدن نوې وینه جوړوي، په هغه ټیم کې که ته اکسیډنټ وکړې، تا ته مسله وسي، نو ستا جسم آلریډي د دې سره عادت دي، نو بیا هلته چې دی په هغه صورت کې تا ته یو مشکلات نه پیښیږي. اوس وینه به څه ټیم ورکوې؟ اوس WHO رپورټ چې کوم دی، ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې کوم رپورټ دی، هغه وایي هر مرد هغه به 3 میاشتې بعد او هره ښځه 4 میاشتې بعد به دی وینه ورکوي. لیکن نوی ریسرچر دا وایي چې نر به 2 میاشتې بعد او زنانې چې کومې دي هغه به 3 میاشتې بعد وینه ورکوي. هغه زنانې هغه خلک چې کوم هیلتي فوډ خوري، صحتمندانه خوراک کوي، د ځان خیال ساتي، هغه کسان باید چې 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد وینه ورکوي. وینه ورکول ډېر د انسانیت دپاره وینه ورکول ډېر ضروري دی. او وینه چې دی ستا یو ژوند بچاوي، د انسانیت بچاوي. نو چې کوم چا چې وینه ورکړي هغه دپاره چې دی یو ډېر غټ صدقه جاریه دی. وینه لازمي ورکوئ. وینه چې ده بلکل په دې شي باندې مه دغه کېږئ، ځان مه دغه کوئ، ګرځوئ مه. وینه خامخا نه دی چې د چا ضرورت وي. بلډ بینک ته ورتللی سئ، هلته وینه ورکولی سئ. چې یو هسپتال ته ورسئ، هلته چې د ډېر مجبوران ډېر دغه دي. اور د وینې خپل ګروپونه دي، ستا وینه چاته ملاویږي، که ضرورتمند یو حاجتمند ته ورکړې په هغه ټیم کې خو ډېره غټه صدقه ده. ډاکټر سایمن په امریکا یو غټ ډاکټر دی، هغه ته وایي که ته چیرې غواړې چې زما ژوند یو هیپیر لایف او یو لانګ ټرم لایف، زما زه یو غټ ژوند او خوشحاله ژوند غواړم، په هغه ټیم کې ته کوشش وکړه چې ته هر وخت چې دی کوشش وکړې وینه چې دی ډونیټ کړې، وینه خلکو ته ورکړې. او ډاکټر سارا ویزاکي چې ده هغه هم د امریکا څخه یو ډېر غټه WHO ډاکټره ده. د هغې دا کینه ده وایي چې څه ټیم که تا ته هارټ اټیک پیښیږي، د هارټ اټیک په صورت کې د دې کنټرولېدو یو غټه یو فارموله چې ده هغه دا ده چې څه ټیم ته وینه ورکړې نو تا ته د هارټ اټیک خطرې هم ډېرې زیاتې کمې سي. وینه ورکئ، ژوند وژغورئ. تھینک یو.